حضراتو انسان زړه ته چې کله اطمینان ورسیږي او سکون ورسیږي نو انسان به خوشاله وي او کله چې د انسان زړه ته اطمینان او سکون نه وي رسیدلی کو انسان ته هر څومره نعمتونه میلو شي کو هر څومره د دنیا زیب و زینت ورته میلو شي خو چې د ته پکې اطمینان نشته د زړه ته پکې سکون نشته نو دی به خفه وي نو اصل شی د زړه اطمینان او د زړه سکون دی اوس د زړه د اطمینان او د زړه د سکون به پس سره راځي نو دا زړه نه مراد دغه د غوښې دا ټوکړه نه ده چې زما اوس تا په دې زړه کې لګېدلې ده په دې سینه کې لګېدلې ده دقه د غوښې ټوکړه ته مراد نه ده ګورې ځکه چې دغه د غوښې ټوکړه خو د خرم شته دغه د غوښې ټوکړه خو د اسم شته د سپیم شته د غویم شته نه نه د زړه نه کم زړه مراد دی کم قلب ته مراد دی نو دا زړه نه مراد هغه لطیفه رحمانی ده يتعلق به بقلب الجسماني اغا لطیفه رحمانی چې د هغې تعلق دی په دې قلب جسمانی پورې او فلاسفه او منطقیان ته تعبیر کوي په قوت او استعداد چې د زړه پورې کم طاقت او قوت متعلق ته هغه دی او هغه روحاني سیز دی دا زړه روحاني سیز دی ګورې ښه یو خو دغه شکل صنوبري چې د غوښې نه جوړ دی دقه ته ما ورته زړه وایو چې دا د کله زمونږه وایي کار یې پرېښود او دې ته وفات شو او د هغې کار څه دی خو دغه وینه پاس کول دی او وینه دننه کول دی او دغه د سا سیستم درله صحیح کوي نو دغه د غوښې ټوکړه ته نه د مراد د زړه نه هغه لطیفه رحمانی او روحانی چې کوم زړه دی هغه ته مراد دی نو روحانی سیز به په روحانی سیز چې دی ته ملاویږي دا به خوشحالي حضراتو هغه روحانی سیز څه شی دی هغه الله رب ذوالجلال په خپل کلام مقدس کې بیان کړی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار رابیدار شه د غفلت د خوبه ای انسانه ته د زړه خوشحالي ګورې په جایداد کې ته د زړه خوشحالي ګورې په کاروبار کې ته د زړه خوشحالي ګورې په ښکلې کور جوړېدو کې ته د زړه خوشحالي ګورې په میل ملاف سره چې هغه ستا د زندګۍ سامان ګرځېږي خو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي د زړه خوشحالي په مال کې نه ده د زړه خوشحالي په اولاد کې نه ده د زړه خوشحالي په بینک بیلنس کې نه ده الا خبردار د غفلت د خوبه را بیدار شه تو خو په غفلت کې تو خو ناخبرې تا ته خدا پته نه لګي چې زما دا زړه ته به دا سکون پس سره راورسیږي ته خو لګیایې مال پس انخته جائیداد پس انخته منصب پس انخته مرتبه پس انخته عزت پس انخته خو نه په جائیداد کې زړه ته سکون نه رسی په بینک بیلنس کې زړه ته سکون نه رسی الله رب ذوالجلال بیان فرمای الا را پاسه د غفلت د خوب را بیدار شه الله برای تنبیه ده را بیدار شه په غفلت کې مبتلا یې ته کوم څیزونه چې د زړه د سکون دپاره حاصلې
د زړه د خوشحالي دپاره حاصلې، هغې کې د زړه سکون نشته، د زړه خوشحالي پکې نشته. د زړه خوشحالي په څه شي کې ده؟ بذکر الله، د الله په ذکر کې ده. کله چې د الله ذکر تا شروع کو نو په دغه ذکر سره به ستا زړه ته خوشحالي ورسېږي. زړه په څه باندې خوشحالېږي؟ د الله په ذکر باندې. دا درته زه نه وایم، الله رب ذوالجلال په خپل کلام کې بیان فرمایي الا بذکر الله، خبردار په ذکر د الله سره تطمئن القلوب، دا زړونه مطمئن کېږي، د زړونو ته سکون راځي، د زړونو ته راحت راځي. نو کله چې انسان د الله ذکر کوي د ده به زړه خوشحاله وي. نن هر طرف ته ټینشنونه دي، هر طرف ته تکلیفونه دي، هر طرف ته پریشانی دي. منګه د دغه پریشانو دپاره یو ته لګیو بل ته لګیو، خو چې الله یې کوم علاج خولی دی هغه منګه نه خپلو. هغه علاج څه شی دی؟ د الله ذکر دی. اوس د الله ذکر، د الله یاد، دا ډېر لوی څیز دی صاحب چې ستا زړه ته په اطمینان را ورسېدو. دغه زړه په هېڅ څیز باندې نه خوشحالېږي، د دې زړه د پریشانی په هېڅ څیز باندې نه ختمېږي، صرف او صرف د الله په ذکر باندې. اوس د الله ذکر چې انسان کوي د ده زړه به خوشحالي صاحب، او دی به مطمئن وي، او په دنیا کې به مطمئن وي. او کله چې دی وفات شي نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تا ته بیان فرمایلی دی چې دغه شانته پولیس رات دی په هغې باندې به تېرېده نه وي، او دا د تورې نه تېره دی، د ویښته نه نرۍ دی. صیبه داسې دی چې د انسان وار ورته خطا کېږي. نو دومره مشکل منزل د په دقې باندې تېرېدنه. خو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې زما امت کله د قبر نه راپاسي نو دا څومره سختي به وي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. رور به د رور نه تختی، زوی به د پلار نه تختی، پلار به د زوی نه تختی، مور به د زوی نه. دغه شانته علی کل حال هر انسان به د بل انسان نه تختی. خو په دغه ټیم کې بم رسول الله مبارک بیان فرمایي کله زما د امتیان د قبر نه راپاسي نو د دوی په ژبه باندې به ذکر وي. هغه ذکر به کم ذکر وي؟ لا اله الا الله. او کله چې دی په پل صراط باندې تیریږي نو په پل صراط باندې د ده نشاني څه ده؟ زما د امت نشاني لا اله الا الله. دا ذکر د الله دی. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای ذکرونه خو ډیر دي، ډیر ذکرونه دي، خو افضل ذکر کم یو ذکر دی. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای افضل الذکر لا اله الا الله. افضل فضیلت والا ذکر چې دی دا لا اله الا الله. ویسے بدا هر ماشوم لم ورزي، ځوان لم ورزي، بوډا لم ورزي دا لا اله الا الله. ځکه کو دا نه ورزي نو مسلمان نه دی. نو رسول الله مبارک بیان فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله. افضل د اذکارنا، افضل د ذکرنا کم ذکر دی؟ لا اله الا الله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او چې کله راغی رسول الله مبارک مجلس کې کېناست نو رسول الله مبارک ورته داسې وکتل نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې غمجن او خپه رسول الله مبارک ته تپوس کو وی ولې خپه؟ رسول الله مبارک خو به د صحابو ډیر زیات خیال ساتو او رسول الله مبارک به صحابو سره چې ناستو نو تا به نه محسوسوله چې دې کې پیغمبر کم دی او دې کې دوستان کم دي. د رسول الله مبارک خو عجیبه مجلس
نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات غمجنو او ډیر زیات خفو. رسول الله مبارک ته تاسو کوئی ولی غمجنې دا خفه ولی؟ وی رسول الله مبارک بل ورځ می د ترزوی وفات شوی دی او ډیر زیات ورپسې خفه یم. رسول الله مبارک ورته فرمایل وی تا ورته د لا اله الا الله تلقین کړو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی او د لا اله الا الله تلقین هم ورته کړو. وی خیات وساتا چې تا ورته د لا اله الا الله تلقین کړی دی وی هغه ویلو لا اله الا الله ویلو ویاو رسول الله مبارک لا اله الا الله ویل خوي چا چې لا اله الا الله وی د پر جنت واجب شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل و رسول الله مبارک لا اله الا الله چې ژوندۍ وي دا غوي د پاره بسي کم خلق ژوندۍ دي او د لا اله الا الله ذکر کوي د هغوی د پاره بسي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل څوک چې ژوندۍ وي او د لا اله الا الله ذکر کوي دا لا اله الا الله به د تمام ګناهونه ختموي. افضل الذکر لا اله الا الله. رسول الله مبارک بیان فرمایي افضل د ذکرونو نه لا اله الا الله دی. اوس لا اله الا الله رسول الله مبارک کوئی افضل ذکر دی. څومره افضل دی؟ نو د قیامت په ورځ باندې به یو انسان الله رب ذوالجلال راو غواړي. چې کله راو غواړي نو د سره به حساب کتاب شروع شي. نو یو کم سل رجسټرونه دا به د ګناه نه ډک وي او زما استاد دی دنیا رجسټر نه دی دومره بلوي وي د مشرق او د مغرب پورې دومره د مشرق نه مغرب پورې دومره فاصله کې به رجسټر وي لوی لوی رجسټر وي او دا به د ګناهونو نه ډک وي. کله چې دا را وغواړي نو ته به وایي دا ګناه دې کړی دا دې کړی دا دې کړی دی به اقرار وکړي چې او یا الله دا ګناهونه مې کړي دي. نو وی حکم به وشي چې دی جهنم طرف ته روان کړي. چې کله جهنم طرف ته دی روان کړي شي وی الله رب ذوالجلال به بیا وفرمایي چې را واپس یې کړي. وی دا انسان به وایي چې یا الله ولې دې را واپس کړه؟ وی چې دا دومره ګناهونه دې کړي دي یو کم سل رجسټرونه ستا د ګناه نه ډک دي خو ستا ما سره یو عمل دی. وی الله رب ذوالجلال به ورته یو پرچی وښي حدیث د بطاقې د ته ویل کېږي. دغه پرچی به ورته الله رب ذوالجلال ښکاره کړي چې ستا دا عمل دی او په دغه پرچی نو دا حدیث د بطاقې په باره د درود شریفو کې راغلی دی او په باره د لا اله الا الله کې راغلی دی. نو دا به ورته وښودلی شي په هغې باندې به یې لیکلي لا اله الا الله. وی دا انسان به ووایي چې یا الله دا دومره وړه پرچی ده 2 ګوتې پرچی ده دا د دې دومره لوی لوی رجسټرونو په مقابله کې به دا څه وزن ولري ځکه چې دا اعمال هو به تللی کېږي. وی الله رب ذوالجلال به وفرمایي چې دا د نیکو په تله کې ورواچوئ. چې کله د نیکو په تله کې ورواچولی شي نو دغه لا اله الا الله دا به وزني شي او دغه یو کم سل رجسټرې به دا به سپکې شي. کم چې د ګناهونو نه ډکې دي الله رب ذوالجلال به د فیصلو کې د جنت چې دا جنت ته داخل